حکم نه مني. زه تاسو ته زموږ خبره خو څه کوئ چې مونږ دا ټول کم دلته ناست دا تحصیل ممبرز دي. دا دمزو چیرمن دی عنایت بی، دا هارون خان دی، د خاورین دغه شان مختلف نور ټول ناظمان ناست دي. اوس که د ټولو نومونه زه تاسو ته الم نو ستاسو ډېر ټایم به دغه شي. زه تاسو ته دا وایم چې دا عنایت بی دی، دې دلته راغلی دی، د درخواست ورکړی دی ټي ایم او ته چې یاره مونږ کلي کې ګند دی، دا ګند اوچت کړه. ټیک شو. د خدا د تحصیل ممبر دی یا دا ټول دي چې کم کلي کې ګند اوچتېږي دی به ځي دی به ولاړې کار به کېږي که نه. دی خپل مختلف قسم ټوټان دلته ساتلي چې 2 غنټې کار کېږي. پرایویټ خلک چې هغه نه څه الیکټډ ممبرز نه دي، عام پرایویټ خلک دي، هغه دی راوستي دي او هغه راوستي دي دپاره دي چې هغه کار ته ودرېږي چې هلته 10 زره کېږي نو دلته 20 زره. نن چې موږ راغلو دا ټول ناظمان هم داسې دا میډیا والا دی چې تا ته کلمه تېرېږي چې دې دفتر کې څوک سرکاري ملازم بغیر د سوبډن نه یو کس نه تل سیکرټري تا اوسه پورې یو اجلاس ته راوته نه د بجټ اجلاس راوته نه دلته کې دلته د بړوسی بړتې کړي دي په سپینو کپړو کې سار راشي ماسوتانه پورې اے سی ته ناسي د دې اے سی بل چې کوم دی څوک ورکوي؟ دا عوام ټیکس نه ورکوي. او زه صرف دونه یم چې اوس موږ په خپله راغلي دا ټول ممبران صاحبان ناستې دي. تاسو نور سم مه کوئ، تاسو یو ډاکسن را ډک کوئ، یو ډاکسن بل پیرا موږ به اوس ټایم ورکوو. اول به زه راولم دا یو ډاکسن زه تاسو مانه کېدمه چې وس مې رسي 10 پم راولم، د وس پورې پړ ده، خو دا یو به تاسو لازمي راولئ. دې وخت کې دلته موږ سره کریم خان دلته موږ سره موجود دی او کریم خان که تاسو کردار ګورئ ماشاءالله چې تاسو هغه سټرګل ګورئ، هغه چې کوم خپل د خلکو خدمت کړی دی هغه چا نه پټ نه دی. نن دی چې کوم د خلک راغونډ شوي دي د دې په حواله باندې خبرې به کوم دی څه وایي. کریم خان د یو جهان دی نن خوشحال اوسئ. تاسو موږ ټول چې راغونډ شوي تاسو دا راته وایي چې تاسو نن د غونډېدو مقصد څه زمونږ نن چې کوم موږ احتجاج کوو موږ راغلي زمونږ د دې احتجاج مقصد دا دی چې موږ ته د ټي ایم او چې کوم دا موږ ته د هر یو تحصیل ممبر ته خپل رایټ میلو شي. که موږ ته چې خپل رایټ نه میلاوي موږ به د دې خلاف دا احتجاج به موږ اړوو. زمونږ رایټ دا دی چې موږ دې ته ووایو چې موږ ته د حساب کتاب راکړي چې کوم د تحصیل فنډینګ دی. فار ایگزامپل دی کې شهدو میله ده هم موږ ګورو چې 13 کال دا په څو تللی ده او دا کال په څو تللی ده. ٹھیک شو. لکه هره پیره تاسو به ګورئ چې 13 کال یو څیز تلي چې په 13 کال فار ایگزامپل په 20 لاک تلي په 25 تلي نو دا کال پکار دی چې په 30-40 لاک کال شي نو دا پیره پکار نه چې په 5-6 لاک تلي. تاسو مطلب دا دی که دا فنډ دا پیسې دا چې کوم دی جایز نه استعمالېږي. زموږ مین مقصد دا دی چې موږ د عوامو منتخب کړي دا کوم چې دلته ناست دي دا ټول الیکټډ ممبر دي. ټیک شو. موږ د غریبو عوامو دې لپاره منتخب کړي چې موږ هغوی ته د هغوی خپل حق ورسوو. مونږ اوس دلته مین مقصد زموږ د احتجاج دا دی چې دی دې مونږ ته ټول هر څه وښایي. دی نه اجلاس راوښتی دی، دی چې فار ایگزامپل دی دا منډۍ ورکوي یا بل څه کوي نو دی به اجلاس راغواړي. دی لیزونو والا نه ځان ته هره ورځ د جمعرات پر ورځ زموږ د تحصیل ناظم صاحب ځي په سرکاري ګاډي کې کرنل شیرخان انټرچینج کې ټي پي آر هوټل دی او لیز هولډر ورته هلته خپلې پیسې ورکوي راځي. اوس ما سر دوستان دي هغه چا راته راوستي دي، لکه ما یو دوست یم هغه دوستان دي لیز هولډران دي. ما ته بل ورځ راغلي چې یاره تاسو دلته تحصیل ناظم دی کامران ناظم او موږ نه 1000 روپۍ ګاډی غواړي او زموږ کلي کې یو بل ټوټ دی د هغه نوم ځکه نه علم چې یا دومره سړی نه دی چې د هغه نوم دې په میډیا باندې راشي. لکه ټوټ خلک نه دي پکار چې په میډیا راشي او ورته چې ما ته به 2000 روپۍ ګاډی راکړي لکه خپل ځان په خپله پېژني. دا په څه حواله ځي دا چې دا لیز کوم لیز خو بند دی د اخلا باندې ګاډي ورکوي یا چې کوم لیز هولډران دي نو هغوی دلته ورکوي دا خو د ټي ایم اې نګرانۍ کې راځي. ټیک شو. ټي ایم اې نګرانۍ دپاره زمونږ ټي ایم اې صاحب چې ده نو هغه خو سرکاري نوکره نه ده، هغه د یو کور نوکره ده. هغه کوره د طرف نه هغوی ته دا ډر دی چې مونږ درته کوم خبره وکړو نو هغه وکړي نو هغه چې هغه کور سره یې خپل ډیلینګ وشي که 1000 روپۍ ګاډي باندې وشو که په 2000 نه پس به د هغوی خپل کار هغوی ته مه وایي چې تاسو راشئ موږ ورسره جرګه کوو دې باندې ما ورته راشئ تاسو سره په دې جرګه کې د دې تحصیل ټول ممبرز هم ناست دي سره زما دی نه به تپوس وکړو چې دا د څه غواړي. کېدای شي دی مونږ ته څه داسې یو خبر وکړي چې تحصیل باندې فار ایگزامپل خرچه ډېره وي او فنډینګ کم وي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې زموږ تحصیل جهانګیرۍ ټولو نه مالداره تحصیل وي خو کېدای شي دی مونږ ته وښایي چې دا غریب وي نو که بیا دي او ټي ایم اې دپاره دي ټیک ده خو یې خپل قانوني سفرات خبره کومه چې دا نن کوم احتجاج دی یا کوم مونږ ممبرز کوم جنګ کوو راوتي نو دا د حق او د باطل جنګ. ٹھیک شو.
که مونږ په حق وو ان شاء الله تعالی مونږ ته به الله پاک عزت هم راکړي او مونږ به کامیابی په خپل احتجاج. خوشاله اوسئ. قدرمنو د کریم بھائی لپاره یو شعر وایم او دا پروګرام چې په دې باندې ختم وي. راحت کې به دې هر یو سړی په کار راځي، یا راغلی چې کوم سخته کې دې په کار راځي. خوشاله اوسئ.